فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. دویمه اهمه مسله د مسافرو د پاره هغه دا ده چې کله یو مسافر په سفر لاړ شي او دنه په سفر کې مونځ قضا شي او دغه مونځ قضا د مسافر بیا په خپل کلی کې وروړي، پس د اقامت نه چې د خپل کلی وطن شو دغه قضا وروړي، یا یو مسافر نه په کلی کې مونځ قضا شو او د په سفر باندې لاړو او په حالت د سفر کې د دې مانځه قضا وروړي، د وسه طریقې سره قضا وروړي. نو مسله داسې ده چې کله یو انسان نه په خپل کلی وطن کې مونځ قضا شي او د په سفر باندې لاړو، بیا د دې مونځ قضا په سفر کې وروړي، نو کدا د مازیګر مونځ وي یا د ماسخوتن مونځ وي یا د ماسپخین مونځ وي، کدا د مازیګر یا ماسپخین یا ماسخوتن مونځ وي یعنی 4 رکعاتیز فرض او دا دنه په کلی کې قضا شوی او په سفر کې قضا وروړي، نو دی به پوره 4 رکعات مونځ قضا وروړي. او کچر د دنه په سفر کې مونځ قضا شو د مازیګر یا ماسپخین یا ماسخوتن دنه په سفر کې 4 رکعاتیز فرض مونځ قضا شو او د هغه قضا په کلی وطن کې وروړي، نو دی به د مونځ 4 رکعاتیز مونځ د دنه په سفر کې قضا شوی د هغه قضا په کلی کې وروړي، دی به 2 رکعات فرض کوي. هغه مونځ چې په سفر کې قضا شي هغه 4 رکعاتیز مونځ د هغه قضا په کلی کې وروړي، نو بیا به 2 رکعات سفر د سفرانی هغه چې کم قضا دی هغه بیا ته 2 رکعات فرض کوي. او که په کلی کې کم مونځ قضا شوی او 4 رکعاتیز فرض یو تی په سفر کې قضا وروړي، نو به پوره 4 رکعات کې. دا یو مسله. دویمه مسله دغه مونځ چې تانه په کلی کې قضا شوی د ماسپخین یا ماسخوتن وغیرہ او ته د هغه قضا په سفر کې وروړي، نو هغه خو به ته 4 رکعات فرض کې او دې سره سنت کول نشته دی. سفر کې چې د دې کوم قضا مونځ ته قضا وروړي، نو د دې قضا مونځ سره بیا سنت کول نشته دی، بیا ته صرف فرض وکا. او البته د ماسخوتن د مانځه قضا چې وروړي نو هغه سره به وتر واجب هم کوي. چانه چې د ماسخوتن مونځ په کلی کې قضا شو د په کلی کې قضا وروړي، که په سفر کې بیا قضا وروړي خو دی به ورسره وتر واجب هم بیا کوي. او که چانه په سفر کې مونځ قضا شو د هغه قضا په کلی کې وروړي، نو که 4 رکعاتیز فرضي دی به بیا د هغه قضا 2 رکعات وروړي. او چې په کلی کې د هغه قضا وروړي د سفر د مانځه تانه قضا شوی د هغه سره به هم بیا سنت نه کوي، هغه سره بیا سنت نشته. ما درته ویل چې وتر واجب قضا شته دی خو د سنت او قضا بیا نشته دی ځان نه. ټیک شو. بل یو مرګری دا پوښتنه هم کړې وه چې یو مسافر د مقامی خلکو لپاره امام جوړېدی شي. یو مسافر په سفر لاړو او د هغه ځای اوسېدونکي مقامی خلکو لپاره د مسافر اوس جمع ورکوي امام جوړېږي، نو جوړېدی شي او جي. د دې مسلې آسان حل دا دی، اسانه مسله او صورت دا دی چې یو مسافر په سفر لاړی او د مقامی خلکو لپاره هلته امام جوړېږي، نو که دا 4 رکعاتیز مونځ وي یعنی ماسپخین مونځ یا د مازیګر وي یا د ماسخوتن مونځ وي، نو دی به د جمع نه مخکې خلکو ته وایي چې زه مسافر یم، زه به چونکې 2 رکعاته کوم، تاسو به دا باقي زما د 2 رکعاتو نه بعد به تاسو دا باقي خپل مونځ پوره کوئ. نو دغه مسافر امام لره پکار دا دی چې دی بیا اول نه خلکو ته اعلان وکړي، اواز وکړي چې زه مسافر یم، زه به 2 رکعاته فرض کوم، زما د سلام ګرځولو نه بعد تاسو خپل باقي مونځ پوره کوئ. او که اول نه اواز ونه کو نو چې څنګه سلام وګرځولو بیا د خلکو ته چې زه مسافر یم، تاسو خپل مونځ ځان له پوره کوئ. وما علی الا البلاغ المبین.